بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو روزای چشتي. ویډیو د مټه مغل خیل ډیګري کالج حواله سره تاسو سره شریکوم. ویډیو وګورئ تر اخره پورې او مخکې شیر کې چې حکمرانانو ته خلکو ته ورسي چې کم خلک زمونږ په اوټ باندې دغه کورسو ته رسیدلی دي، مونږ سره وعدې ګاټې کړي او د هغې نه پس چې کم دی هغه سر ته یې نه دي رسولي. څو ورځې مخکې چې کوم دی زموږ په مټه مغل خیل کې د ډیګري کالج مټه مغل خیل ډیګري کالج 2 چې کومه یو د خبر اوچته شوې وه او زموږ د علاقې زموږ د مټه مغل خیل یونین کونسل چې څونه مشرانو د هرې پارټۍ سره چې تعلق ساته هغوی باقاعده هغوی سره د پی ټي آی چې کوم د دې ځای کارکنانو هغوی خبرې اترې شروع کړې وې او دلته به راتلل. تقریبا 3 میټینګ وشو په سورپل ایم پي په آفس کې، چونکې په اخرني میټینګ کې زه هم ناست وم او همدغه وعده مونږ سره شوې وه چې یاره انشاءالله د مټې چې کوم حق دی به انشاءالله مټې ته راځي او دا د ایم پي اے صاحب پوره چې کوم دی مونږ سره یقین دهاني مونږ له راکړې ده چې انشاءالله دا د مټې حق دی او مټې ته به واپس راځي. چونکې دغې حوالې سره زه نن د اوس ما فیسبوک ولو کو په دې سوشل میډیا مو کتل چې پای کې باقاعده داخلي شروع شوې، باقاعده پای کې چې کوم دی نو د شب قدر عوامو ته دا دغه کړی چې یاره د شب قدر چې څونه خلک سټوډنټان پاتې شوي د نورو کالجونو نه هغوی د خواست چې راشي د مټه مغل خیل ډیګري کالج چې کوم دی پای کې داخلي تاسو والی او څوک هم پاتې شوي هغه راتلی شي. نو لومبې خو زه د مټه مغل خیل عوامو ته زه مبارکي ورکوم او هغه عوامو ته مبارکي ورکوم چې دغه ایم پي اے صاحب لیوټ ورکو، دغه پی ټي آی وال لیوټ ورکو، د پی ټي آی سپورټ کوله، نو دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې هغه تاسو ولیوټ ورکو، تاسو سره منډې والې خپل د هغه دپاره چې کوم دی تاسو اعلانونه وکړئ، روزئ روډونو ته روزئ، غوبل هم جوړې کړي. نن چې د مټې د حقوقو خبره ده، د مټې د حق خبره ده، نو تاسو غلي ناست یې. زه ټولو مټیوالو او د خپل علاقې اتفاق ته زه وګورم نو انتهایي افسوس راله راشي او ژړا راله راشي چې آیا زموږ د عوام دونه اوده دي، زموږ د مټه مغل خیل په مټه سیمه پرې خوره باندې داسې یو مشر نشته چې خپل حق راوړي هلته چې کوم دی عوامو ته وښیي چې یاره موږ د حق راوړو. ارمان زه کله نه کله افسوس کوم چې یاره ډېر خلک داسې وو چې یاره زموږ د مټې چې د نشان باغ خان عبدالاکبر خان حاجي صاحب چې کوم دی الله پاک ته وبخي، هغه پسې به اکثر ډېرو خلکو خبرې هم کولې چې یاره داسې و. زه بالکل هغه منم چې هغه به د مټې دپاره ووته، روډ به یې بلاک کو، په هره خبره باندې هغه به کلک ودرېده، چونکې هر یو خبره د هغه د کاڼي کرښه وه به چې رووت هغه بیا خوا کېده نه چې تر څو پورې بیا خبر سر ته رسولې نه وه. چونکې نن ما اوس وکته په دې فیسبوک باندې باقاعده دغه داخلي شروع شولې، نو دا زموږ دپاره څونه د افسوس خبره ده چې د مټې خپل منظور شد ده ډیګري کالج چې کوم دی دې ځای نه یوړو او د پی ټي آی دا یو دغه راکړه تحفه راکړله. نو زه د مټې عوامو ته هغه عوامو ته وایم چې کوم د پی ټي آی خاص کر د پی ټي آی چې کوم دي سپورټران دي او د پی ټي آی دپاره روزي او چغې سورې وي، نو دا ایم پي اے صاحب چې کوم دی په مټه باندې څونه اوټ اخیستلي د مټې رجسټرډ اوټ څونه دی دې وخت کې د مټې تقریبا د 43,000 نه ابو چې کوم دی رجسټرډ اوټ دی او باوجود د هغې چې کوم دی زموږ د میرې مورنګې سلوک کېږي او دلته چې کوم دی باقاعده زموږ هغه کم حق چې کوم دی هغه وړلی کېږي او بل ځای ته چې منتقل کېږي، دا زموږ دپاره ډېر انتهایي د افسوس خبره ده. دا حوالې سره سبا زما چې ټولو د مټه مغل خیل چې څونه عوام دي دې ته ما خواست دی چې سبا انشاءالله 4 بجې په سورپل کې د ایم پي په آفس کې چې کوم دی 4 بجې میټینګ کال شوی دی او دغه حوالې سره به خبرې اترې کېږي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی احتجاج به ریکارډ کړي، ټول متفق چې کوم دی فیصله به کېږي د چې څونه پارټو والا دي، کو هغه ایم پي دی، کو هغه جمعیت دی، کو هغه جماعت اسلامي دی او کو نورې پارټۍ دی، قومي وطن پارټي ده، دا ټول به متفق کېږي په دې باندې او انشاءالله هغوی به چې کوم دی د هغې نه پس د احتجاج اعلان کړي. نو زما ټولو مټیوال وروڼو ته، مشرانو ته، زما هغه سپینروبو ته خواست دی چې مهرباني وکړئ په دې میټینګ کې چې دی تاسو حصه والئ او دا کې چې تاسو چې حاضري خپل یقیني جوړه کړئ چې زموږ د مټې سره چې کوم د ناروا سلوک شروع دی د بجلی په مد کې، د اسپتال په مد کې، او اوس چې کوم دی دا کم ظلم موږ سره وشو د ډیګري کالج موږ نه یوړو، زموږ د راتلونکي نسل سره کم ظلم زیاتې وکړو، دا زموږ دپاره انتهایي د افسوس خبره ده، دا انتهایي زموږ دپاره د شرم خبره ده. تاسو راپاسئ او سبا دې میټینګ کې چې شرکت وکړئ. ډېره مهرباني، والسلام.